انټرنیټ فائدې او نقصانات. اگر چې دغه موضوع ډیره زیاته وسیعه ده، په دې کې ډیر زیات بحث پروت ده، خو بیا هم زه فقط یو 2 دقیقې تاسو ته یو څه خبرې وړاندې کوم تر څو تاسې د انټرنیټ په هغه ارزښتونو باندې او په تاوانونو باندې پوه شئ. الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض، چې الله رب العزت دغه انسان لپاره په آسمانونو او په ځمکه کې چې څه شی هم دي دا ټول دغه انسان لپاره تابع ګرځولي دي، او دغه تابع ګرځول لپاره د دې دي چې دغه انسان دغه شیانو نه فایده جګي کې، دغه شیانو نه ګټه واخلي. نو گویا کې الله رب العزت د طرف نه دغه پیرزوینه، دغه تسخیر دا یو نعمت شو، او انسان لپاره نعمت د هغه وخت تمام شي چې کله دغه انسان دغه شیانو نه بیا ګټه پورته کی او فایده ورنه واخلي. زه تاسو ته فقط یو مثال وړاندې کوم، بیا د هغې نه وروسته په انټرنیټ باندې غږیږو. فقط یو مثال، مونږ او تاسې ګورو په هر کور کې چاقو او چاړه پرته وي، په هر قصابخانه کې چاقو او چاړه پرته وي، همدغه شانتې په هر هوټل کې چاقو او چاړه پرته وي. یعنې ډېر زیات عام طور سره دغه چاقو او چاړه په هر ځای کې پیدا کیږي، هر ځای کې موجوده وي. دغه چاقو او چاړه کچیرې څوک د مڼې پرې کولو لپاره استعمال کی، د غوښې پرې کولو لپاره استعمال کی، یا نور سبزیجاتو پرې کولو لپاره استعمال کی، نو گویا کې دغه انسان د دغه چاقو نه، دغه چاړې نه ګټه واخیستله او فایده یې ورنه پورته کړله. الله رب العزت به طور د نعمت دغه انسان ته دغه چاقو لاس ته ورکړی، حواله کړی. اوس مخکې دغه انسان چې کله دې باندې مڼه پرې کړله، یا یې پې غوښه پرې کړله، یا یې پې نور سبزیجات پرې کړل، یا بل څه شی داسې پې پرې کړله چې هغې لپاره د ضرورت پیښیږي، نو گویا کې دغه کس د الله رب العزت دغه نعمت نه ګټه واخیستله، فایده یې ورنه پورته کړله. خو که چیرې همدغه چاقو، همدغه چاړه یو چیرې څوک په یوه شخړه کې، په یوه جنګ کې دی دغه چاقو راواخلي او بل کس پې زخمي کړي، یا یې په سر ووهي، یا یې په خېټه کې ووهي، یا یې په بازو باندې ووهي، یو ځای باندې ووهي چې دی دغه مخالف کس، مقابل کس چې دی زخمي کړي ور باندې، نو گویا کې هماغه چاقو ده. خو چې کله استعمال په خپل ځای باندې وشي، نو دغه نعمت چې الله رب العزت ورته ورکړی، دغه نعمت هم نعمت شمار شي، او چې کومه ګټه ورنه واخیستله هغې نه دی هم مستفید شي. خو که چیرې دغه چاقو بې ځایه استعمال شي، نو دغه بې ځایه استعمال بیا دغه انسان لپاره نعمت نه، بلکې د الله رب العزت طرف نه زحمت وګرځېږي، ځکه چې دغه شی د بې ځایه استعمال کوي. همدغه د چاقو مثال اوس راواخله، انټرنیټ باندې فټ کا. انټرنیټ مثال هم دغه شانتې ده. انټرنیټ ډیر زیاتې فایدې هم لري او ډیر زیات نقصانونه هم لري. که چیرې یو انسان دغه انټرنیټ د هغه فایدو لپاره استفاده کی، نو گویا کې د الله رب العزت دغه د انټرنیټ نعمت ورکړی او دغه نعمت نه چې ګټه پورته کړله، فایده ورنه واخیستله، نو گویا کې الله رب العزت د طرف نه چې په ده باندې کومه پیرزوینه شوې وه د نعمت په شکل کې، نو دغه نعمت نه همهغه شانتې فایده جګه کړله، کومه شانتې فایده چې ورنه جګول پکارو، ګټه ورنه واخیستله. خو که چیرې دغه انټرنیټ بې ځایه استعمال کی، نو گویا کې بیا د دې مثال هماغه چاقو په شانتې ګرځېږي چې څوک کوم یو چاقو څوک یو کس راواخلي او خپل مقابل کس پې ورباندې زخمي کي، خپل مقابل کس په خېټه کې ورچخ کي، یا دغه شانتې خپل مقابل کس ورباندې یا په سر ووهي، یا په مخ ووهي، بل ځای باندې ووهي. علا کل حال نو هماغه یو چاقو ده، خو چې کله په ځای باندې استعمال شي نو ګټور تمام شي، او چې کله بې ځایه استعمال شي نو هغه بیا نقصان دې تمام شي. علا کل حال نو د انټرنیټ مثال هم دغه شانتې ده.